نن زمونږ درس د فهمیدین کورس کې 12 نمبر درس په جامعه نوشیرہ کې د رمضان المبارک په دې بابرکت میاش کې او د روزي په حالت کې نن مونږ او تاسو دلته راجمع شوي یو. رب ذوالجلال دې دلته زمونږ د حاضری خپل عظیم بارگاہ کې د خپل رضا د پاره په ډېر څه باندې قبول او منظور کړي. محترمو، نن درس کې د قضای عمره باره کې یو څو خبرې عرض کوم. رب ذوالجلال دې د صحیح وینا کولو توفیق او بیا دې مونږ او تاسو ټولو ته قرآن او حدیث باندې پورا د پوهې او د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. قضای عمری دام نن سبا ډیره اهمه مسئله ده، ځکه دې مسئلې تم څوک بدعت وای او څوک ورته مستحب وای او څوک بیا چې کوم معاندین دي مخالفین دي هغه مونږ اهل سنتو باندې بیځایه الزامات او بیځایه پروپاګاندا را پسې خوري او په مونږ اهل سنتو احناف او بریلیانو باندې د دې مسئلې وضاحت دا اشد ضروری دی او پکار دی. دا سم ویل چې هر قضای عمری په هر نیت باندې دا جایز ده، دا سم نه دی ویل پکار، نه دا سم ویل پکار دی چې هر قضای عمری دا مستحب ده. هر قضا عمری بدعتم نه ده. بعضی صورتونو کې قضای عمری دا واجب ده او بعضی صورتونو کې قضای عمری دا مستحب ده. او زمونږ جمله اساتذه او جمله د اهل سنتو د مشایخو په دې باندې معمولم دي چې هغیم د قضای عمره د استحباب قائل دي. اول دا الزام دی مونږ اهل سنتو باندې چې وی دی وای قضای عمری د رمضان المبارک په میاش کې اخر جمعه باندې قضای عمری وکا دا مخصوص عمل وکا، نو په دې عمل باندې د اویاو کالو د لس کالو د ټول عمر قضا منځونه راګرځيږي. دا مونږ اهل سنتو باندې لوی الزام دی. نه زمونږ جمله د اهل سنتو مشایخ د دې قائل دي چې په دې مخصوص عمل باندې د ټول عمر قضا منځونه راګرځيږي. نه زمونږ جمله اساتذه د دې قائل دي چې په دې مخصوص عمل باندې د اویاو کالو د لس کالو منځونه راګرځيږي. دا مونږ اهل سنتو باندې دغه معاندین او ال دیابنو طرفنا یو بی بنیاد الزام دی. بالخصوص په دې نظریه باندې په دې نیت باندې چې څوک قضای عمری دا مخصوص عمل کوي چې په دې باندې مونږه د اویاو کالو د لس کالو د ټول عمر منځونه راګرځو. امام اهل سنت فرمای فتاوی رضویہ کې په خپل باندې مونږ د دې رد کو. امام اهل سنت فرمای چې دا عمل دا بدعت قبیحه دی. مومن مسلمان ته د دین اجتناب پکار دی. او دې باره کې چې څومره روایات راځي چې پاغه کې د لس کالو ذکر دی، داغه کې د اویاو کالو ذکر دی، نو دک عقلن او نقلن دا باطل روایتونه دي، منګړت روایتونه دي. امام اهل سنت په امرت کړي دي، مولا علی کاری په امرت کړي دي، او زمونږه څومره چې كلهم اغا مشایخ د اهل سنت دي، جمله اساتذه دي، نو د دې روایت مونږ خپل باندې رد کو. نو مونږ باندې چې څوک الزامات کوي دا مغز دروغ دي، دا بیځایا او بیجا الزامات دي. رب ذوالجلال دې مونږ او تاسو دغه معاندینو دغه دجل او فریب نه خپل زمان کې اوساتی. او پاتې د قضای عمره د مسلې وضاحت ناغه داسې دي چې ابتداءً قضای عمری دو صورت دي. یو قضای عمری واجب ده او دویم نمبر قضای عمری دا مستحب ده. قضای عمری واجب داسې ده چې یو انسان دی هغه سمونځونه کړي دي او سمونځونه ته فوت شوي دي، سمونځونه ادا کړي دي او سمونځونه ته نه پاتې شوي دي، خو په دې باندې یقین دی چې زمانه منځونه
فوت شوی دی پاتې شوی دی رانا نو په د باندې دا پاتې منځونه دا فوت شوی منځونه راګرځول په دې انسان باندې دا واجب دی دا ضروری دی دویم صورت پکې دا دی چې انسان په ټوله زندګۍ کې منځونه ته پاتې شوی او فوت شوی نه دي منځونه کړي دي خو سره د کراهت نه کړي منځونه ته پاتې شوی نه دي خو د فساد وهم پکې پیدا شوی نو بیا په دې انسان باندې منځونه راګرځول دا مستحب دي بلا کراهت عمدک وجدا چې زمونږه جمله اساتذه کرام زمونږه جمله او ټول مشایخ د سنتو اغي وای چې یو کس منځ کړي دي خو مال کراهت کړي د کراهت سره کړي دي او یا پکې د فساد وهم پیدا شوی دی دل پکار دی چې دی اوس قضای عمری کوي او دا منځونه په داسې طریقې سره ادا کی چې بلا کراهت وي د فساد دا وهم ته ختم شي او دی مطمئن شي خود دې دراګرځولو د پاره زمونږ اساتذه وی مشایخ اعظام فرمایي چې د دې راګرځولو د پاره څه خاص وخت متعین نه دی څه خاص زمانہ متعین نه ده بس کلم چې مؤمن مسلمان ته وخت ملاویږي پکار د چې خپل قضا منځونه بلا کراهت اگر او ګرځي بیا په دې سلسله کې صاحب د فتاوی علمگیری لیکلی بعد صلاة الفجر والعصر د سحر د مون نفس د مازیګر د مون نفس مرا ګرځو باقی چې کلم را ګرځي کلم تا وخت ملاویږي بیا تخپل منځونه بلا کراهت اغا قضا کول شي را ګرځول شي او بیا د دې قضای عمره متعلق چې کومه مستحب ده بیا ټول جمله فتاوی لیکلي دي وقد فعل كثير من السلف لشبهه الفساد وې دا عمل چې دی دا ډیرو د سلفنا دا منقول دی ځکه چې په دې کې شبهه د فساد دا غي د ازاله د پاره دا عمل ډیرو سلف کړي زمونږه مشایخ هم کوي سمرا د سنت مشایخ دي پیران صاحبان دي او سمره جمله اساتذه دي اغیم دا او بیا په دې باندې حواله ما سره فتاوا شامیشتم دا مسله پکشته ده فتاوا علمگیری خلاصه الفتاوا فتاوا سمرقندی تحتاوی شریف بحر رایکا و وغیرہ د دې اهل دیابنو کتابونه ما سره شته دي چې اغیم د دې قضای عمره قائل دي د دې مستحب صورت باقی چې کوم الزامات او بدعات دي پکې مونږ په خپل باندې پاغیرت کو زمونږ اساتذه پاغي باندې رد کی نه زمونږ پاستانو کې دغه بدعات دا کیږي مونږ په خپل باندې پاغي باندې ردونه کو او بیا خاص کر امام اهل سنت اعلی حضرت عظیم المرتبت امام شیخ احمد رضا خان قندهاری علیہ رحمت فتاوا رضویہ کې سمرا په دې سلسله کې چې بدعات کیږي امام اهل سنت په خپل باندې داغه نشاندهی کړی دا پاغي رد کړی دی او که بیا هم سو خاص کر په دې عمل باندې سو مستحب قضا عمره تم بدعت وای نو بیا بز داغي پاستانو کې خیم داغي د مشایخونه به خیم چې هغه په خپل باندې امدا معمول کې دی طریقه ده نو ول بیا هغه ستاسو مشایخ او اساتذه بدعتيان ندي او د الزام سره پمون باندې لګي او دا کم بدعت عمل چې پدې کې کیږي دا یو کالو د لسو کالو پنیت باندې چې څوک قضا عمره کوي امام اهل سنت ورته خپل بدعت وایي مونږ ورته خپل بدعت وایو زمونږ مشایخ ورته خپل بدعت وایي زمونږ اساتذه کرام هم وایي چې څوک په دې نیت باندې قضا عمره کوي چې دا یو کالو لس کالو منځونه پیرا ګرځي دا بدعت ته نو مونږ په خپل دغه بدعات او قائل نه یو رد وکاو او څوک چې مونږ باندې د دې باوجود هم څوک ردونه کوي رب ذوالجلال دې ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت په قسمت کې نه وي رب ذوالجلال دې مونږ په خپل ځمان کې